که چا افغانستان ته په بد نظر کتل پښتونخوا والا سترګې به یې کاږي. عمران خان په هغې یو خبره کوي وایي حقیقي ازادي نه ده راغلې، واقعي نه ده راغلې. موږ په ډاګه کوو د افغانستان د استقلال، د افغانستان ارضي تمامیت، د افغانستان خپل پولې، دا د افغانستان حق دی. افغانستان به مستقل ملک وي. د انګریزانو پوځ زورور پوځونه لري، خطرناک تیارې لري، د اوبو جهازونه لري، په سیاست کار نه لري. د چین پوځ په سیاست کار نه لري، جمهوري ملکونو پوځ په سیاست کار نه لري. زموږ پوځ هم مهرباني کوي، په سیاست په کار نه لري. بیا بس جرنیل زنده‌باد، کرنیل زنده‌باد. دی به نه وي چې ته به را روان یې بله اول یې زما سیټونو به غلا کوې، په پیسو به یې وړې. عزیزانو، نن د تقریرو ورځ نه ده، نن د پښتانه کام د کلچر ورځ، د کلتور ورځ په ګرد جهان کې پښتانه لمانځي. نو د کوټې ښاغلو ملګرو، پهلوانانو، طالب علمانو، سیاسیانو ډېر همت وکړ. چا چې پیسې درلودې د هغوی کور ودان ډېر په پراخ لاس یې د ملګرو سره کومک وکړ. د چا چې کوم یې هنر زده و، اتڼونه، ډولونه ډېر ښایسته، ډېر خوندور. عزیزانو، موږ یو قام یو، په دنیا کې واحد موږ قام نه یو. په دنیا کې ډېر قومونه دي، جلا جلا ژبې دي، دغسې جلا جلا کلچر یې دی. هلکه زوی ده بالا خلک نارې مه وایي زویه. جلا جلا خلق دي، جلا جلا ژبې دي. د دنیا قانون دا دی، د دنیا قانون دا دی، انسانان پر چیش ځله وهي، پر چیش سره خوږوي. په هغه کې موږ دا غلطۍ کوو. د ښه ژوند تېرولو پیمانه دا ده چې په کومه خبره ته خوابده یې. ته یو پښتون یې، ته یو پنجابی یې، ته یو سندی یې، ته یو فرنګی یې، چې په کومه خبره ته خوابده یې چې څوک یې تا ته وکړي ستا خوا په بدېږي، هغه خبره بل ته مه کوه، جنګ نه کېږي. که پر تا خپله ژبه ګرانه ده، پر هر چا خپله ژبه ګرانه ده. که پر تا خپل کلچر، لونګۍ، کالي، ښایسته د پښتانه زندګي پر تا ګرانه ده، دغسې پر هر چا خپل جامه ګرانه ده. که پر تا خپل دین ګران دی، په دنیا کې بې حسابه دینونه خلکو دغه کړي دي، بې حسابه مذهبونه دي. که پر تا خپل مذهب ګران دی، پر بل هم خپل مذهب ګران دی. نو عزیزه، او پښتانه وایي که ته د خپلې قدرمنې مور عزت غواړې، زما بې قدره مور ته ښکنځل مه کوه. خبره دا ده عزیزانو، موږ پښتانه له ډېرو زمانو پر دې باندې دنیا متفقه ده چې عیسی علیه السلام لا هم نه و زېږېدلی. پښتون قام لا هم ونیولې، بیا چې پر کومو علاقو کې بخښنه غواړم دی پروت دی، تر اباسینه پورې دا د ده ټاټوبې اوسېدلی دی، دا د ده استوګنځای دی، دا د ده د ادرې ځای دی، دا د ده د ننګ، د خوراک، د ډوډۍ، د زندګي ځای دی. دا دې قام ته چا په خیرات نه دی ورکړی. هر قام ته خپل وطن ګران دی، هر چا ته خپل کلچر ګران دی. موږ هم پر موږ هم خپل وطن ګران دی، پر موږ هم خپله ژبه ګرانه ده. عزیزانو، شاوخوا چې څه انسانان دي، زه چې چا کمی نه کوم، د چا کمی نه کوم، بل په کم مه بوله. الله پاک هم دا وایي چې د چا کمی به نه بیانوې. زه د بل د خلکو کمی نه کوم. یوه خبره هر پښتانه ته کوم. پښتنو عزیزانو، د خلکو چې هر څه خیال دی ویدي، دا موږ چې نن په تکلیف یو، لوږې دي، سپږې دي، مسافرۍ دي، د دې به خدای پاک علاج کوي، غړیالي ولسونه به کوي، هغه به کېږي. خو کلچر د زمانو د زرګونو کلونو په دغه کې جوړېږي. زه دا په دعوه درته وایم، نه قام ته باټې ورکوم، نه تیل یې ونې کوم. زه دا په دعوه وایم چې ستا چې څنګه زورور کلچر دی، دا کلچر ستا او خوا
دا همسایګان هندوستان پکښې ایران پکښې عرب پکښې د پاکستان خلک پکښې دونې زورور غني کلچر هیڅوک نه لري. په دا درته وایم دا ټول دوی به ډېر تعلیم یافته وي، جهازونه به یې جوړ کړي، بوجونه به لري، فلانا به لري. عزیزانو پښتون قام واحد هغه قام دی، واحد هغه قام دی، ته تحقیق پسې وکړئ. پښتون قام واحد هغه قام دی چې د ده پر سترخوان باندې خان، ګداب، تبلیغی، ناجوړه، شپانه، چوکیدار، ډریور، پش، استاکار هر څوک کښېنستی شي. بل ځای دا نشته، بل ځای دا نشته. لرې ولاړ شه خیرنه ته چای، لرې ډریوره، لرې شپانه، لرې پلانه، دغه یې زه ته کم اصل یې خدای مه کړه، زه اصل یم. دا په پښتانه کې نشته. دا د پښتانه دغونې زورور دغه دی چې هغې د دې قام څخه داسې زورور قام جوړ کړی دی چې وطن ته خطره شي. اوساکار هم رازغلي، خپل دغه چاړه یې راخیستې، شپانه هم رازغلي، غوبه هم رازغلي، غریب هم رازغلي، مسکین هم رازغلي. او نن ګرد جهان دا وایي، نن ګرد جهان دا وایي د زورورو قبرستان افغانستان. افغانستان دا ګرد جهان مني. ستا په وطن کې د فرنګي غلونو مات سو، فرنګی چا د ماتو نه بالي. ستا په وطن کې روسیان په تکلیف لاړل، ستا په وطن کې امریکن په خواریو تللي دي. خو لا بیا هم نن خلک په نورو ارادو، په نورو کیسو پښتانه ته ارادې لري. ارادې په دې لري چې دا وطن که د بلوچ دا هم دی، دا وطنونه د پښتانه وطن تر افغانستانه پورې په پاکستان کې د پښتانه وطن. دا وطن عزیزانو په قرآن کریم کې دا زه هر وخت کوم خلکو ته وایم چې الله پاک و انسان ته خپل دغه ښکاره کوي چې ما تا ته چش نه لیدل کړي نعمتونه. په سوره رحمان کې ډېر اوږد بیان دی راغله. الرحمن اول شروع یې داسې بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ويسجدان. بیا چې دا کیسې ورته وکړي چې الله دونه زورور نظام جوړ کړی دی، یو خالق لري، یو خالق یې زه یم. ما ومنه، ما و تا ته هر شی در کړی دی. بیا نو دی وایي چې په سمندرو کې لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دا میوې چې ته خورې دا ستا د لاس جوړې نه دي، دا ما جوړې کړي دي. نو الله پاک چې په سوره رحمان کې کم نعمتونه بیان کړي دي ستا په وطن کې ستا. پر دغه باندې موږ انګریزانو وزخلولو، پر دغه باندې موږ نور خلکو مخه کړي یو. اوس بیا داسې ارادې روانې دي چې په یو چم په بل چم په پښتانه په وطن کې یو میله جوړه کړي، بیا د وینو باران زموږ په وطن. په دې حالاتو کې د وطن هر عالم، هر عالم دین چې د خدای مني، د قرآن مني او په اخلاص یې مني، هر تبلیغی، هر شپانه، هر ګوروان، هر استاکار، هر خان، هر دغه چې وطن د ځان بولي، دا به یو پر بل لاس اچوي. نن زموږ د عقل د امتحان ورځ ده. افغانستان ته خلک ترخې کاږي. افغانستان داسې یو طالب، داسې طالب زموږ ماما نه دی، طالب زموږ نیکه نه دی، لیکن طالب د افغانستان اوسېدونکی دی. تر څو پورې چې دی د افغانستان پولې ساتي، د افغانستان استقلال ساتي، د افغانستان کې د انصاف یو لاره پر مخ بیایي. که چا افغانستان ته په بد نظر کتل، پښتونخوا والا سترګې به یې کاږي. موږ افغانستان خلک توپونه ولي و محمود دا وویل، محمود دا وویل. دا زموږ وظیفه ده، موږ یې په ډاګه کوو. د افغانستان د استقلال، د افغانستان ارضي تمامیت، د افغانستان خپل پولې، دا د افغانستان حق دی. افغانستان به مستقل ملک وي. که به دې ته خطره وه، موږ تر خپل توان مطابق د دې سره خامخا ملاتړ یو، خامخا د دوی کومک کوو. پاکستان کې موږ داسې موږ لیوني نه یو چې موږ وایو پاکستان دې مات سي، پاکستان دې داسې سي، یا موږ دا پښتانه په افغانستان ګډوو، یا فلانۍ خبره په فلانۍ ګډوو.
پاکستان زموږ ملک دی. پاکستان به یو کار دا کوي چې په افغانستان کې به ناجایزه ګوتې نه وي. ایران به مهرباني کوي په افغانستان کې به ګوتې نه وي. چین به مهرباني کوي په افغانستان کې به ګوتې نه وي. روس به مهرباني کوي په افغانستان کې به ګوتې نه وي. دا همسایګان چې کوم دي ولې په خپله علامه اقبال چې موږ وایو د پاکستان تاریخ دا وایي د پاکستان د جوړېدو خوب لیدلی. هغه په خپله تللی و افغانستان له د امان الله خان په شپو کې د هغه د مخه افغانستان یې لیدلی دی. د هغه په فارسي کې یو شعر دی، شعر نه دی رباعي ده، څلوریزه ده. په هغه کې دی وایي آسیا یک پیکر آب و گل است. آسیا د ایشیا بولي، بر اعظم ایشیا. په دې کې سعودي عرب دی، مصر دی، دا ګډ ملکونه دي، ایران دی، موږ ګډ پکښې هندوستان دی. دی وایي چې آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشاد او کشاد آسیا، از فساد او فساد آسیا. که چا فارسي زده خو پوهېږي، طالبان په دې پوهېږي. په پاکستان کې فارسي ویلې ده، په بوستان کې هم ویلې ده، په ګلستان کې هم ویلې ده. لیکن د نوې زمانې خلک د فارسي سره نابلده دي. په دې کې علامه اقبال وایي که ایشیا موږ یو کالبوت وبولو، یو جسم یې وبولو، نو د دې کالبوت زړه افغان دی. آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. بیا وایي چې که دا زړه خوشحاله و ایشیا به خوشحاله، که په دا زړه کې تکلیف و ایشیا به په تکلیف و. د علامه اقبال دا خبره دونې رښتیا ثابته شوې ده. 20 کاله کېږي، 25 کاله کېږي، یا 10 یا 30 کم و زیات په افغانستان کې تکلیف دی. ګرد جهان په تکلیف اخته، ګرد ایشیا په تکلیف اخته، ګرد هندوستان په تکلیف اخته دی، ګرد پاکستان په تکلیف اخته دی. موږ دی نه کوو چې موږ داسې وایو چې افغانستان یا افغانان در بل چا اصل دي نور کم اصل. یا دوی وایي افغانستان کې ترهګر ناست دي، دوی وایي په افغانستان کې ترهګر دي یا افغانستان ترهګر ساتي. دا خو پټه خبر نه ده، دا خو د اسمانه کتل کېدلی شي چې ترهګر چیرې دي. نن هم دا ملک داسې ذرایع لري، دته دا معلومیږي چې په کم غره کې مسلح خلک ناست دي. دی په خبر دی غوږونه مړه پر اچولي دي. خبره دا د عزیزانو که پر افغانستان دا الزام دی، د هغې دوې لارې دي. یوه دا ده چې پاکستان دی اقوام متحده سکرټري ته ووایي او پاکستان دې په خپله د اسلامي دنیا د مشرانو په ذریعه، د ترکیې په ذریعه چې د خپلوان دي، حتی د چین په ذریعه، دا د افغانستان شاوخوا همسایګان چې دي، یو چین دی، یو پاکستان دی، یو ازبکستان دی، یو تاجکستان دی، یو دا شاوخوا ایران دی. دا ګردې راوغواړي په اسلام آباد کې د میټینګ کېږي، په اسلام آباد کې دې کېږي. طالبان به هم راشي، طالبانو مشران، پاکستان دی همي، چین دی همي، ازبکستان دی همي، تاجکستان دی همي. یو بل ته دوی ووایي افغانستان د تا دا خطره ده، د تا دا خطره ده، د تا دا خطره ده. افغانستان به خپل حال ووایي. بیا دې د اقوام متحده سکرټري جنرال دې ته غوږ کښېږدي. لار یې دا ده افغانستان به تر خدای جارېږي، مني به یې. افغانستان به دوی ټول ته دا وایي چې وروره ستا د جنډې ته چین یې، ستا د جنډې، ستا د استقلال چې هر څه ضمانت غواړي. که زما د خوا څوک درغلی د پوسټ یې وکړ، پر ما بمباري وکړ، پر ما جهازونه راوالوزول. ایرانه ستا د جنډې، ستا د استقلال، ستا د ازادۍ، ستا د پولو خدای خیال ساتي. زما خواته چې کومې دي، که زما د خوا موږک هم دغه کیسې به وایي. دغه رنګه به پاکستان ته به وایي، دغه رنګه به ګرد ته وایي. بیا به نو و دې ګردو ته وایي چې دغه ضمانت زه د تا غواړم، د افغانستان د جنډې، د افغانستان د استقلال د ما ته ضمانت راکوي. دغه سکرټري جنرال د اقوام متحده ناست دی، دا به ضامن یي. روس، امریکا، فرانس، انګریزان، چین، دا چې د اسمانه موږ ته ګوري. که ما مداخلت کوئ زما دې لاس را مات کړي، که دوی مې مداخلت کوئ بیا دوی ورسي که صاحب ووځي دغه یې وروخټي، پلانی کار یې برابر شي. نو عزیزانو خبره دا ده، دا چمونه ګردې د دې دپاره دي، دا چمونه
غوبل دا ترهګردي دا هم ترهګري ده. ته راځې زما په وطن کې په مومند کې په اپریدي کې په تیرا کې په ژوب کې د خدای پاک یو نعمت دی ته راځې پر هغه کښېنې او مه راځه. دا خو زما په کور راننوتل دي. زما په وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي د پاکستان د چلولو وایي یوازینۍ لاره دا ده لکه قرآن کریم چې وایي عدل به کېږي. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تاسې عدل وکئ تاسې په تقوا ته نږدې کړئ. وروره بلوڅ ته دا اختیار ورکړه چې وروره ستا په وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي پر دې باندې لومړی حق ستا د بچي ده. د هغه حق سندي ته ورکړه، د هغه پنجابي ته ورکړه، د هغه سرايکي ته ورکړه، د هغه پښتانه ته ورکړه، پنجابي ته یې ورکړه. دونې ښایسته ملک چې جوړ شو په دې به کې واخلو. موږ د شاه سره بدي نه ده. پنجابیان بنګړه کوي زنده باد. زموږ د اتڼ ته دې خاندي موږ به دوی بنګړه ته رخصېږو. هېڅ بده خبره نه ده. به روز دب ورته وایي دب کوي موږ ته تړونه کوو. خبره دا ده پاکستان او عمران خان په هغې یو خبره کوي وایي حقیقي ازادي نه ده راغلې، واقعي نه ده راغلې. پرنګای چې خلکو ایستی ویل ستا ولاړ شه موږ باچي کوو. پر 14 اګست باندې پاکستان جوړ شوی دی. دغه باچي لاندې نه ده راغلې، در اسلام آباد خو راغلې ده، لاندې نه ده راغلې چې بلوڅ ته ووایي چې ستا د وطن باچي به ستا ولس کوي، چې پښتانه ته ووایي ستا پر وطن به ستا منتخب خلک باچي کوي. ورور موږ لاس ولورکوو. پاکستان ډېر ښه ملک دی لیکن ډېر سخت په تکلیف دی، ډېر سخت په تکلیف دی. دغه ظالمان دي ګرد ورته ولاړ دي لکه لږه غوا ګرد یې لوشي. یوه خاشه شپیشتې نه ورکوي، یوه خاشه ارداوا نه ورکوي، یوه خاشه ډوډۍ نه ورکوي، بل لګیا دي کلمې یې هم کاږي ګلانز یې هم کاږي. اخر به دا غوا غریبه خدای مه کړه ملا به یې ماته شي موږ به ګرد کې غرد. دا اجازت موږ چاته نه ورکوو. پښتونخوا پسې خلک دغه کوي وایي پښتونخوا د پوجیانو خلاف ده، پښتونخوا د فلانۍ خلاف ده. وروره موږ لیوني نه یو. هر کور چوکیدار نسی، هر کلی غړیالي مړونه لري جنګ په وخت کې ولاړ وي. زموږ هره قبیله مسعود وزیر شینواری دوی 40 ورته وایي. تر 40 کالو پورې کوم خلک چې هسې غږ وسو چې بده ده د هرې قبیلې 40 معلومه ده، 40 معنا ملا تړلي. د هغو مشر معلوم دی چې د چغې ډول وویل سو ډول نږدې ستا لکه ډول والا څوک ستا د چغې ډول ووه، د چغې ډول ووه، د چغې ډول ته ووه، د چغې ډول زدې دي زوی د چغې ډول ووه. د چغې ډول چیرې دی لکه څنګه نسو ډول چې خلک راپو دا ډول چې څنګه وډنګېږي، دا ډول چې په غره کې وډنګېدی که شپانه و هغه میږي پرېږدي، که غوبه و هغه غوایي پرېږدي، که څاروان و هغه اوښ پرېږدي. چې زموږ پر کلي حمله ده، زموږ پر وطن هر یو ځای بندرونه نیسي چې وروره بندر ونیسي خبر رالوېدلي کته. نو وروره موږ خپل لښکرې لرو. نو پاکستان چې موږ یو ملک بولو، پاکستان به خامخا پوځ لري، زورور پوځ به لري. خلک ځینې خوابدي هم په دې دي وایي تا ایټم بم جوړ کړی دی، ایټم بم لري. لیکن خبره دا ده لکه دنیا امریکې څه دغونې ایټم بمونه دي چې خدای مه که اوس لیونی سي دا دنیا 2 واره په اور سوځلی سي. هغه پوځ دونه ایټمونه لري په سیاست کار نه لري. د انګریزانو پوځ زورور پوځونه لري، خطرناک تیارې لري، د اوبو جهازونه لري، په سیاست کار نه لري. د چین پوځ په سیاست کار نه لري، جمهوري ملکونو پوځ په سیاست کار نه لري. زموږ پوځ هم مهرباني کوي، په سیاست په کار نه لري. بیا بس جرنیل زنده آباد، کرنیل زنده آباد. دی به نه وي چې ته به را روان یې بلا ولې زما سیټونه به غلا کوې، په پیسو به یې وړې، په تومره کې به دې پیسې رااخیستې، خپل بچیان به پیسو رانیسې. دا جرنیل موږ نه منو، نه دا کرنیل منو، نه دا دغه منو. موږ وایو چې راسې پاکستان جوړ، موږ وایو راسې پاکستان جوړ کړو. جاسوسي ادارې ISI متعلق ګرد جهان دا وایي چې دا دونې خطرناکه اداره ده.
بالکل د هندوستان هغه هم په ښار کې دي، روسیان هم ډېر په ښار کې دي، لیکن تاوان یې دا دی چې د دغه رز یې په خړو اوبو کې ستن پیدا کوي، په خړو اوبو چې دا کیستن ته، او چې د دغه رز نه لوی پیل به ولاړ چې دا پیل دی دی وځې نه وینم، هغه دا لوی پیل دی هغه دی ولاړ دی په کور دغه ځای نه وینم، دارنګه نه چلېږي. نه د ایسار سره نوربدي ده، نه د ایمای سره د پوځ سره، پوځونه به خپل کار کوي، خلک پرېږدي چې خپل ووټ واچوي، چې هر چا وګاټي، آیین به د آیین دپاره به پارلمان به د طاقت سرچینه وي، د خارجه او داخله پالیسیانې به جوړوي، دونه ضرور نعمتونه موږ لرو چې توبې کار. نو عزیزانو کلچر والاو سره زه یو خبره کومه، د غېږو پهلوانان عزیزانو ګورئ، په یوه خبره به ځان پوه کوئ، دنیا اوس په کلي بدله شوې، هر 15 کاله کې د ګرد جهان د دغه مقابله د بازیو، دا بیډمنټن، کرم بورډ، شطرنج چې څه شی بازۍ شته د هغې په ګرد جهان کې مقابلې کېږي، د هرې لوبې خپل دغه معلومي چې دا فاول دی، دا فوټبال چې موږ کوو چې په لاس یې وایي دا هینډبال دی، هلکه مزغله کښې دوکه دی پنلټي درکوو، دا دغسې باسه موږ غېږ زموږ د پښتانه دا تر دغه پورې هم شته، هلته په سنټرل ایشیا کې ازبک تاجک په دې خوا کې هم شته، دا زموږ غېږې تر هغو بین الاقوامي میدان نه نشي تللی، نظام هغه ته غوږ پر ونه شي، دا د هرات پهلوانان دې غوږ پر ونه شي، دا د فین پهلوانان، دا موږ چې لاس ته نه شو پرتوګان دي نو پرتوګ څو سولی د لاسونو په دغه پرلې پیچه دا څوک نه مني، دا ملنډې دي، خپله غېږ به دی جوړوئ چې بس غیبازان ورله ودرېدل، ټینګ یې ملا تړلي دي، په 3 منټه کې لاس سره وکړو مقابله دې وکړي. پاکستان په دا کې شامله ده، د پنجابیانو ښه ګیم دی، په انټرنیشنل دنیا کې شامله ده کبډي، د سندیانو ملاکړه چې موږ غوږه په دې خوا غېږ باسو، سنده یې پر راسته غاړه باسي، په دې خوا باسي، په هغه کې د میان پښه فاول ده، د سندي په دغه کې د میان پښه فاول ده، که د میان سره څوک ګزار کړي وایي دا نه دی ګزار. زموږ پهلوانان به مهرباني کوي، زموږ د غېږو به قوانین اعلانوي چې شا پښه څنګه ده، د میان پښه څنګه ده، کوښاکه څنګه ده، چې شي فاول دی، چې شي نه دی فاول، یو به دا پټوګان سم ټینګ پټوګان، او سندیان پهلوانان دا دي چې یو سړی دا بل ملا تړي، چې ما ملا ته راوته، په 2 منټه کې وتړي، لاس ورله وکړي، دا اوس چې موږ ته ګورو لاسونه دي پرله پیچه، نو پراخ پرتګونه دي، بیا بل راځه بیا پیسې کچوه، دارنګه غېږ نه یې عزیزانو، غېږ به باسو، او ډېره ښه خبره ده چې دې دغه کړې ده، غېږې دي، خوڅۍ دی، ینډه ده، دا اوس دې والا ینډ هم نه وه پکښې، دا ورځ په کار دا وه چې دا وخت موږ اتڼونه شو کولی، شپه وه خلک خلاص وای، یا دلته میوزیک دا ګرد ډک وای، د مکوري ترانې وای، اتڼونه وای، په سره ګرمي کې پر دغه خولې بهېږي، پر زیارتوار وای اتڼ دی، په سره ګرمي کې اتڼ دی، ای رسکشي په ژوند به ونه کېدله. په دنیا کې مقابله دای کم سے کم 2 واره، که په 2 واره کې یوه به وګټله بیا بل، نو درېیم وار دغی بس یو رسۍ کش کول پلانې وګټه، په یوه وار نه ګټل کېږي، ښه کرا به زده کړو. نو وروڼو ډېر خوند یې وکړئ، ډېر خوندور دغه و، څه نیمګړتیاوې به خود وي عزیزانو، څه نیمګړتیاوې، کم ملګرو چې په دې کې چندې ورکړي دي زنده‌باد، کومو ملګرو چې دا پهلوانان عزیزانو بل دلته زموږ سره دا ملګري وو، ډېر چا ډوډۍ پخولې، چا سټالونه جوړ کړي وو، او د محمد اغا زوی خو څو دېګ اوږره راوړې وه، ما غرمه ډوډۍ نه ده خوړلې، هغه مې وخوړل، تر اوسه پورې خولې په دغه ده. عزیزانو دلته پولیس ملګرو، د پولیس افسرانو څخه پوښتنه وکړئ، دوی خو هم د پاکستان پولیس والا دي، لیکن د پښتونخوا په خوی خبر دي، رښتیا دي، موږ ته خپل دغه راوښي سپایان، چې هر څو سپایان وو، پښتونخوا ملي پارټۍ او دغه کمیټۍ، دا د ملګرو کمیټۍ، دا به وار سپایي ته یوه جوړه کالي ورکړي، وګور دلته استقاب ټول بل کړم. وروره موږ پښتونخوا والا، موږ د خیر خلک یو، موږ مه په عذابه وئ، موږ چې وروره یو پیاله چای راکړې پسه در راغله، چې یوه پیاله چای راکړې پسه در راغله، او چې یوه ترخه خبره راکړې او کور ته دې اور در اچوي، زموږ یې موږ مه پاسه، ترخه خبرې موږ ته مه کوئ، موږ په خوږه ژبه در هر کښېنه هغه باندې دي، یا باندې دي، غېږې به
ما مخکې دا خبره کړې کښېنه حاجي خانه کښېنه موږ مخکې دا خبره کړې په کندهار کې دا ناپوهي شته اوس په کومه سوي دلته وه ګلستان کې چې میلې کېدې هلته به غېږې د کندهار ودب شوي یا به د غره دا خوا د غره اخوا دا چې پر قبیلوي بنیاد یې کې چې د ازبک او د تاجک غېږې دي دا نفرتونه جوړ دا زاره او د تاجک غېږې دي د نورزي او دا سکزي غېږې دي د ګوجان او د مادین غېږې دي دا کار چا وکړه هغه غېږ والا د خپل ملکي صاحب سواق واخې ډبرې پسې واخې که نظام هغه حکیم لا جماعت سي چې هغه د پښتون آباد اچول مش کادر دي که څه بلا اصل لوګي چې بلاس که کادر دي که دغه د حاجي خان تربور دی یا اروپا نه که چا دا تربورګلوي کوله غېږ موږ بازي په دې لپاره خلک نه کوي چې نورزی زور دي کاسکزی زور دي زموږ د کلي استادکاران خدای دې وبخښي مړه دي اوس دغسې پهلوانانو په ګرد کندهار چا ولا ګزاره اوس په ډېډی و یو بل یو په ډېډی و یو سروری دا ګرد کندهار پر سر زموږ د کلي ټول استادکاران ولکې ګزار کړي دلته خلک داسې دا کیسه زه نه کوم د بانک اکا یو سپین ږیری راغلی و ویل زه ما تلوار ده ما نه سړی په غېږ راوړ دا سل کاله د مخ خبره هغه زموږ دا پارلمان پر برابر شو زموږ د ناتولا ده اوس نو ځای خواره کړ ډنګر سړی و چې پورته کړي مسلمان بیا رانځي دستي بیا رانځي دی خو د غره سړی و ملګري ورغلو چې سپین ږیری خدای دې خیر کړي دی نیم بیا ران سوی و ویل زما کار یې راوکړي د سړي پور معلوم کړي زه چا خوښ کړم کور یې معلوم کړي دی به دې ورسره کړي دا نه یې عزیزانو بازۍ ورسره کوو هېڅ اسمان دوه وروڼه سره ورځي په چې ښه خېږ باسي کېږه سر زموږ د وطن استادکار باسي دا زموږ د کلي پهلوان دی زموږ د پښین پهلوان دی دا زموږ د کندهار پهلوان دی دا زموږ د هرات پهلوان دی کېږه سر غریب سړی یې شپانه یې په دې به یې نه سره کوو لاس پر روا شوي عزیزانو سیاسي تورم ملا تبلیغی غریب بل ګرد سیاسیان ګرد لاس ولا ورکړي ګوره وطن ته چې خطره پېښه شي دا ځنګله کې چې څه وخت توپان راسي ماهرین دا وایي چې بده پېښه شي یو لوی توپان راسي نو خو هر شی د سر په اخته شي په سودا چې سر مې ولاړ نو ماهرین دا وایي چې زری وسۍ لیوه کون شکون کوکوړ غوا پشي ګرد په یوه غار نه نوځي هېڅ یو بل ته نه وایي زموږ وطن ته خطره ده عزیزانو زموږ وطن ته خطره ده دا یوه پارټۍ نشي کولی دا یوه پنځه کوله طالبان یې نشي کولی دا یوازې پښتونخوا ملي هم پارټۍ نشي کولی زموږ به ګرد ولس دا د چغې ډوله ول سوی دی عزیزانو ځان تیار ساتئ مه چاته بد وایاست مه چاته ښکنځل کوئ خپل حق چاته نه پرېږدو دا بېغیرتي ده د بل حق نه خورو دا ظلم ده دا به زموږ فلسفه وروره خوند یې وکړي خو دا وه چې نن شپه مې لا هم بیا څه نو کې خپل اترونه کړي وو ډولونه ولاړ کې کوئ خپل اترونه وکړئ انشاءالله الرحمن بس خدای مې ساته تر څو پورې چې بیا سره وینو ډېره مهرباني مبارک مې سه ژوندي اوسئ کور کالت ته بچیانو ته ډېر سلامونه ډېر احترامونه